او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنان فضل اکبر خان، قادر خان، فضل غفار باچا، ډاکټر ګل سیار او د هغوی سره چې ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني ورله ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار روانوو به. عزتمندو، ما نه مخکې غني حاجي صاحب هم خبرې وکړې او هستم ورور هم خبرې وکړې. که موږ وګورو نو په دې وخت سره پاکستان د ډېر لوی مشکل حالاتو نه تېرېږي لګیا دی. مختلف بحرانونه دي چې هغه پاکستان ته راپېښ دي. خصوصا زه به دا ووایم چې معاشي مسایل چې دي هغې نه هر څوک په خپل ځای باندې تنګ دي. بیا ورسره چونکې 73 آئین مطابق دا یو وفاق دی او څلور واړه صوبې چې دي د هغې خپل حقوق دي، خو د بدقسمتۍ نه 73 په آئین کې خو ډېر حقوق لیکلي شوي دي، خو بیا ورکوټي صوبو زمونږ پښتونخوا چې ده هغې ته بدقسمتۍ نه هغه شانتې حقوق نه میلاویږي. وسایل زمونږ شته، اوبه زمونږ شته، د زمرد قانون نه معدنیات زمونږ شته، ځنګلات زمونږ شته، تیل ګیس زمونږ په دغه کې پیدا کیږي، خو د هغې فایده چې ده هغه نورو خلکو ته رسي او دې غریبانانو ته او دې خلکو ته نه رسي. نن همدغه وجه ده چې په ورکوټي صوبو کې احساس محرومي ده. قومي وطن پارټۍ دا سوچ دی، دا فکر دی چې مونږ پاکستان کې دننه د ټولو صوبو حق غواړو، خو بیا خصوصا د پښتنو حق غواړو. مونږ دا غواړو چې زمونږ دا وسایل چې دي هغه زمونږ قوم باندې ولګي، زمونږ په خاوره ولګي او د هغې فایده زمونږ خلکو ته او زمونږ بچو ته ورسي. نن که مونږ وګورو که وسایل میلو شي نو دا سړکونه، تعلیمي ادارې، صحت سهولتونه، د څښلو صفا اوبه، دا هر څه بیا کیدی شي. خو بدقسمتۍ نه مرکز هغه توجه نه ورکوي. نن ضرورت د دې دی چې مونږ ټول را یو ځای شو او داسې قیادت خوښ کړو، داسې قیادت پسې ودرېږو چې هغه په دلایلو باندې، په زور باندې خپل حق تپوس هم کولی شي او خپل حق خپل قوم له روړېل شي. نن که مونږ نظر واچو په خپل دې صوبې کې نو که دلته کې داسې قیادت شته نو هغه واحد ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور دی او دا به زما تاسو ته تمه وي چې تاسو ټول به راپاسئ او د هغه لاس په مضبوطوئ، ځکه چې د هغه لاس مضبوطول داسې شو چې مونږ د خپل وطن لاس مضبوط کو، مونږ د خپل خاورې لاس مضبوط کو، مونږ د خپل قوم لاس مضبوط کو. عزتمندو، بیا که دا وګورو زمونږ په دې علاقې کې
ما نه مخکې اسلم خان هم خبرې وکړې او حاجي صاحب هم پای باندې خبره وکړه چې که دلته کې لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري که روډ ښکاري که سکول ښکاري که بجلي ښکاري رسېدلی دی دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د علاقې لپاره یو خدمت دی نورو پارټو ته موقع ملو شوي دي دا تقریبا 10 کاله تبدیلی والو ته ملو شو او زمونږ له خپل هغه حق دلته کې راوړی دی زمونږ تحفظ یې کړی دی نو عزتمندو دا بیا زمونږ فرض جوړیږي که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ دا علاقه ترقي وکړي که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ مسایل حل شي که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ ځوانانو ته روزګار ملو شي که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ بچو ته د تعلیم او د صحت سهولتونه ملو شي زمونږ میندې خویندو ته د تعلیم او د صحت سهولتونه ملو شي بیا د هغې واحد یوه لاره ده هغه لاره کومه ده هغه دا ده چې مونږ به راپاسو به او د جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس په مضبوطو به په 8 فروری باندې به د ډیوې په حق کې خپل ووټ په استعمالو به روزګار چې هغوی څومره ورکړی دی زما خیال دی چې دې علاقې کې بل چا داسې نه دي کړی او بې لالچه روزګار د هغه تبدیلی والو په شانتې په 1 لک روپۍ باندې یو سکیل نوکریان نه دي خرڅې کړی شوې عزتمندو امدا مې درخواست تاسو ته چې راپاسو به او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به کامیابو فضا جوړیږي لګیا ده زه دلته کې وینم ابل ورځ په مارغانو کې زمونږ ډېر ښه پروګرام شوی جبار خان او نثار ناظم صاحب او د هغوی ټوله کورنۍ مرزا خان جي ناست دي دوی هلته کې یو ښه هلته کې موږ له کردار کړی او ډېر ښه طریقې سره کلی را متفق کړی دا نن چې کوم دلته شمولیت وشو د هغې سره هم دا اندازه کېږي چې د خلکو سترګې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ اډخته دي بیا چې کوم طریقې سره د پارټۍ ملګرو کار شروع کړی دی رش په ملګري لګیا دي او یو ځای ته یو کلي ته ځان رسۍ لګیا دي زه د هغې ټولو ملګرو تم شاباشي ورکوم او ته وایم دا لږ 3-4 ورځې پاتې دي دې کې به همت کوو دې کې به کوشش کوو انشاءالله کامیابي ستاسو ده خدا به راپاسو به او هر کور ته هر کوڅې ته به ځان رسو به زه د هغې ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم چې څوک پټ پټ لګیا دي موږ لپاره کار کوي زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې موږ به کامیابي به راوړو او دا علاقه به د ترقۍ په لار بیا یو ځل روانېږي اسم که وګورو 8 فروری چې ده د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د شهادت ورځ ده او هغې حوالې سره دا په دې خاص کر په دې شمالي اشنغر باندې په دې ضلع 400 باندې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو یو قرض دی چې په دغه ورځ باندې به موږ اسم همیشه نه 8 فروری باندې په شیرپو کې رايوځای کېږو او د هغوی شهادت ته سلام پیش کوو دې ځل به د ووټ په شکل کې دا خپل سلام پیش کوو به دا خپل عقیدت چې دی دا به هغه سره ښیو به او انشاءالله زما دا یقین دی چې د هغې شهیدانو دواګانې را سره وي د هغوی قرباني را سره وي نو انشاءالله موږ ته انشاءالله کامیابي به میلاویږي به زه حاجي صاحب د 3 روډونو ذکر وکړو